متعلق خبره کوي چې شاسوار دوباره د تبلیغ میدان پرې خوده دي او تل دمتوب ته چونکې د دې نه زه په 14 تاریخ مازیګر باندې خبر منګه مکم دا خبره کړل تبلیغي جماعت زمنګ جماعت دی دا یو خاص فرد سره تعلق نه ساتي او که زمنګ په مسله اختلاف راځي رد کو او د اصلاح په بنیاد باندې کو تنقید برای اسلام نو شاسوار چې دی داغه حالات د خبرو نظایره ده زه خپل ذات خود وي مال الله خمالدار خاندان هر قسمه خلق مال الله را کړل لیکن ترنن پوری د الله په فضل و کرم باندې مال یو سړی ډیر وختي 2000 روپۍ را لېږلې خدا د الله رحم دی چې د انسان پزله کې الله خپل مدد واچي پزله کې مدد هغه د چا د لاس مدد ته نه کی نو ما بس دوباره ولېږلې چې دا صدقه یا زکاتی زینار هدیه نو ته مال خپل باندې راکې او چونکې هدیه په دې صورت کې راکې چې زبط کتاب وي متبا کتاب والی مال به راوړي ستا په مخ کې خبره حل شي اصله بیا زمانه ډیر وخت خپاو دا نن چې کم خلک را پاسېدلی او وسم را څخه خپا دي دا نن چې کم خلک خبرې کوي چې مولیان پیسې علي کنو نو دا خلک دي چې دوی صرف په ضد کې راغل دي او دا قسمه خلک دي چې د دوی د اسلام سره زما په نسبت باندې تعلق نشته سپینې خبرې کوي ورته نو دین چې دا خلک د خلکو د پاره نه کوي مونږ ته د صحابه کرام واقعات دي عبد الله د کوم نوم چې اول عبد العزا دا د ترس اوسېد حضرت عبد الله رضی الله تعالی عنہ ته تروي ستا خرچه ز برداشت کوم تا ته لباس ز در کوم ستا سره ډیر خیر ښېګړه کوم نو تر اسلام پرې د کنه زبدیو باسه د کور او تل تر یو ځل چې څوک اسلام قبول کی بیا د اسلام نه دا ناوړي اسلام خو دومره ښکلی دین دی که ته ما د کور مو باسې زه به پرې نه ده یتیم نوجوان پلار نو جوانی ته قابو بس هغه د کور وایستو کله چې کور وایسته شیخ سرفرازان صاحب درس په لیکل چې بوساړه او پاغي کې کېناس نو یو کس بوسو په سر روانو بوج به تاسو پیژنې دا بوج ورساو کله چې دی بوساړي تر انځدې شه د ورته आवाज وکویل یا عبد الله د الله بنده چرته رانه نوځي زه نوجوان یم زما لباس نشته چونکې تر چې د کور ایستونو لباس هم ته وشوکا چې دا لباس هم در لما کړل دی وباس حضرت عبد الله هغه وایستو او دغه بوساړه کې پناه واغست یو خود سره چې بوساړه کې دویم دا ده چې اکثریت کتابونو لیکل چې د مور سه یو صادر ورساو نو آی ورته ورشتو چې بچی هو دا واله او په جړا شو امور زه یې سم نشم کوي بچی زه ستاره پاره یې سم نشم کوي ما څه شتانه نو هغه د دیو نه لنګ واخو د یو نه کمیس جوړ په دغه حالت کې راغی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد نبوي ته شپې تیر کړ په دغه یو لباس کې سحر د سحر د منځ نه بعد رسول الله علیه السلام چې کله خپل صحابه کې وکاتنو دا نوجوان دی پکې رسول الله ورته ذل بجادین نوم ذکر بچی ستاسو نوم دی یا رسول الله زمانو عبد العزا دی صلی راغلی یا رسول الله په تاسو می ایمان راوړل تر د کور وېست هر زرانه واغس لباس عمران واغس رسول الله ورته عبد العزا نوم ستانه د ستانوم د نن نه بعد عبد الله ذل بجادین نو دا صحابه چې موږ خپل ایمان او عمل معیار ګڼو په دې بنیادی ګڼو که زموږ خلک دار سوالي موږ به اسلام نه پریدو خاندان دی رانوالي موږ به اسلام نه پریدو او چونکی زموږ خلک یو خبره کوي زما تاسو ته پته ده زه رزلن ډیر خنرم انسان یم او په خوی کې خنرم انسان یم خو زمال پاس د سختی بعضی خلک سخت ماده بدی واجوي چونکی زه خپل مشران او خبري سپا کوم چې کونی صبرېږي خو دغه نه صبرېږي
دغه شانتي که تاسو مفید طالبین کولاو کړی کنه نو یو باچاو دغه سه وزیرو هغه وزیر د باچا خواله راغی باچا ورته وایي چې وزیره ما سه دوه پیشوګان دي وزیر ورته وایي کوم دي وی وزیره کدی ولید نو ګوره بیا به حیران شي چې ستا دا باچا څومره تربیت کوونکی دی د اشیا د شیزون ورته ویل باچا سلامت لګي خو راوله باچا کس ته ویل لاړ شو هغه دواړه پیشوګان راوله زمونږ مخې له هغسې لاړو پیشوګان یې را روان کړو پیشوګان چې راله باچا داسې عادت کړل دي چې په خوله کې ورسه ګلونه ورسه دي او په دې لاسو کې مو داسې په خوند په دوو خپو را روان دي او په دوو باندې په لاسو کې ګلون نیول باچا ورته وایي وزیره باچا صاحب مني که نه مني د پیشوګانو یې سم کړل دي تربیت یې وله کړل دی نو رعایا به څنګه نه سموي ورته لو باچا سلامت دا تازه که سم کړل دي چې دوی خپل عادت کې نه دي او که دوی خپل عادت شروع کړه که نو ستا تربیت به په خاورو باندې لاو کړی په سین به لاو کړی ورته ویل څنګه ویل زه به سبا جواب درکړم ویل ټیک ده په سبا باندې چې وزیر راغی ویل باچا سلامت ستا هغه دواړه پیشوګان راوله او نن به زما ستا مقابله زه درته وایم چې عادت زورور دی په تربیت باندې عادت زورور دی په تربیت باندې باچا سلامت چونکې ورته ویلي چې تربیت زورور دی په عادت او وزیر ورته وایي چې عادت زورور دی په تربیت نو مقابله ده باچا ورته ویل که چېرته تا خپله دعوه ثابته نه کړه چې عادت زورور دی په تربیت نو زه به ستا سر قتلوم او که دې ثابته کړه نو په وزیرۍ کې به وزیر اعظم شي غټ وزیر به شي او ویل ټیک بلا پیشوګان دی راوله باچا صاحب پیشوګان حکم وکړو پیشوګان را روان دي په لاسونو کې ورسه ګلونه ورسه دي چونکې د پیشو څلور خپې که نو دا داسې په دې دوه متلش په دې دوه باندې دي ګلونه راغستې دي او باچا له را روان دي نو وزیر خو وزیر هغه په دې لاس کې مګه نیولې نو پیشو چې مګه ویني نو سره سره پرېږدي عادت دی که نه د مګې سره دښمني ده داسې په دې لاس کې د مګه په دې لستونې کې پټه نیول د دې وزیر چې څنګه دا پیشوګان را مخامخ شو باچا سلامت هم ګوري وزیر هم ګوري ده ورته एकदम د لستونې نه مګه واچېله هغې ګلونه پرېښودو په منډې شروع کړې په مګې پسې وزیر ورته وایي باچا سلامت ما درته نه ویلې چې عادت زورور دی په ادب تربیت باندې باچا ویل ومې منل نو ډم هر یو خو نشو یادولی ځکه د بعضې تربیت ډېر ښه وشي خو تاسو دا مه وایئ چې تبلیغي جماعت په ادب یا تربیت کې کمی دی ځکه د ده عادت وډمتوب د ده عادت و شهرت د ده عادت داسې غلط کار نو د الله جل جلاله دین ګوره د چا محتاج نه دی چې شا سوار لاړ ځای ورک دي شي د اخیرا لا دومره پورې موږ ته ویله ما ته یو ملګری وایي واټساپ کې چې ویلي چې زه د فرعون ګاونډي یم که کلیوال یم او که زوی یم څه شی ویل چې دومره سړی دی حالانکې دا خبره به چې موږ مخکې وکړه که نو موږ ته به څه پاته لګېده چې ایمان رانه لاړ خو دا دور اوس داسې راغلی چې خلک وایي نه ایمان نه ځي ته به دا ایمان ده په دې دغه کې په اوسپنه کې بند کړی ایمان ځي ایمان نه پاتې کېږي دا استاز پسې د دراصل استاز چې استاز مثال به طور یو عالم د منبر محراب سنبالی دا منبر محراب چې دی دا اجلا نشي سنبالولی منبر محراب عالم سنبالی حالانکې کا ډېر هم کمزوری خو چې منبر محراب کې دی پاتې شوی نو بس دا د ده ځای داسې به چیړ مچوړ نه کړي زمونږ استاد محترم مفتي عرفان الله حقانی صاحب غالبا دا واقعه ما ته ویلې وه په تلویح توضیح پیریډ کې هغې ما دا کتاب تلویح توضیح په دې کې مفتي عرفان الله حقانی صاحب دامت برکاتهم العالیه چونکې په خپله باندې ډېر معتبر خطیب دی نو د دې وجې نه بل په علمي ادب کې ډېر ماهر سړی دی په فقه کې ماشاءالله خو زموږ په معاشره کې چې کم انسان نه دی احساسي نو د هغه قدر د خلکو څه نه زموږ د ذلدیر میدان کې بیا په میدان کې مفتي عرفان الله حقانی صاحب چونکې یو استاز هم دی په حیثیت نو د خلکو خیال لري چې دا استاز هم د دی حالانکې موږ ته پته ده چې کوم عالم استازي کوي نو د هغه څه د علم کمی خو عرفان الله مفتي صاحب چې دی نو د هغه څه د علم هغه خپل معیار ساتل دی مدرس پاتې شوی دی او بیا د استازۍ سره سره تاسو په خپله سوچ وکئ چې د سکول 2 پیریډه به ماته ایستو په دې 2 پیریډو کې به چې د کم کار کاو اصول شاشي ما د دنه په یاد باندې نیمه یاد کړی چې څومره عادي ویلو
بیا وروسته ما یاد کړه، خو ده پې زه پوهې کړی وم، نو زما شوق و چې زه یادم کړم، نو ما یاده کړې وه هغه وخت کې. نو هغې هسې موږ ته قصه کوله، هغه به وسلام ماله ډېر راکوله. نو مفتي صاحب قصه کولی چې دغه شانتې یو پیر ناست و، نو د پیر خواله مګه راله، ورته ویل دا پیشو مې تنګوي. پیر صاحب څه داسې دم را باندې ووایي چې زما نه هم پیشو جوړ شي چې دا پیشو مې نه تنګوي. نو پیر صاحب چوپ، ادب قصه ده که نه، دا بېوقوفه بیا راوالې وګوره مولوي صاحب داسې داسې خبره وکړه، حالانکه بې غیرته ادبي قصه ده. ادبي مفتي صاحب موږ ته په وجه د ادب کوله، د استاذ عظمت بې راته ذکر کړه. نو یې په چوپ باندې د مګې نه پیشو جوړه کړه. نو بیا به څه وخت بعد راله، ورته ویل چې پیر صاحب اوس مې سپی تنګوي، یو چوپ را باندې وکړه چې سپی شم. پیر صاحب پې چوپ وکړه، نو سپی تې جوړ شو. بیا سپی و، نو راغی ورته ویل پیر صاحب اوس مې زمری تنګوي، یو چوپ را باندې وکړه چې زمری شم. پیر صاحب پې چوپ وکړه، زمری تې جوړ شو. نو بیا را روان د څه وخت بعد او زمری دی، نو د پیر صاحب باندې حمله کوله، ځان یې ښوده چې زه زمری یم. نو پیر صاحب پې چوپ وکړه، په یو چوپ کې تې بېرته مګه جوړه کړه. ویل کې صاحب که زمری شو، خو زما په چوپونو باندې چې په کم چوپ مې نه زمری جوړ کړی، په هغه چوپ د نه مګ هم جوړو. مفتي صاحب به دې بسې کوله چې ګورئ انسان څومره هم غاټ شي که نه، استاذ په مخ کې دې اوچتېږي، نو د استاذ د یو چوپ څه د ده نه بېرته هغه شی جوړېږي. هغې به په دې بنیاد باندې کوله. دا د الله جل جلاله دین دی. دا اشخاص به د دین محتاج وي، خو دین د اشخاصو محتاج نه دی. اشخاص د دین محتاج دي، خو دین د اشخاصو محتاج نه. دا خبره ما بار بار په دروس خپلو کې کړله، په خطابونو کې به موجود دی، چونکې زه وایم بلا ججک هغه مسایل او هغه دین من بیان. یره ولې پکار ده؟ هغه سم دا طاقت دی چې زبان دی زما سه الحمدلله د هغه نه ښه زبان دی. هغه چې لګیا شي چې توته پوته کوي، الحمدلله مال الله جل جلاله مطالعه را کړل، الله مال فقاهت را کړل، الله مال علم را کړل. زه په حدیثو پیږم، زما د حدیثو سمینه ده، د پیغمبر سمینه ده. نو کا په زبان جنګېږي، زه نشم جنګېدی. خپل حق خو ادا که، خلکو ته مه ګوره. نو شاه سوار صاحب ته ځه، ده ته صفا خبره وکړئ، دا ورته مه وایئ چې راځه زه به 50 لاکه درکړم او زه به 30 لاکه درکړم، یو انه نه درو. د الله دین د پیسې شیز نه دی. ما په دې بنیاد ویلو چې زه نن هم دا وایم بذات خود چې ما ته الله رقم طرفه پیسه راکوي، که د دې طرفه بنده شي بنده دي شي، زه به د هغې دپاره خو دا نه کوم چې زه پرتوګو باسم او زه پټکۍ واچوم. ټیک د پټکۍ به کېدم، خو دنیایي کار ته به یې کېدم. دې ته خو به یې نه ږدم چې جي بس زه دین نه کوم ځکه دین کې ما ته سپورټ نشته. صحابه کرامو سپورټونو ته کتل دي د الله بنده، چا ورځې چا شپې، تر ابو هريره تاریخ نه دی کتلی. نه دین چې د چا مقصدي که نو داسې خبرې نه کوي. او دا به کې بیا دا خبره کوي چې دا مولیان بعضي سړی تباه کوي. هله مولا سړی تباه کوي، د قوم باندې څه شوي دي؟ قوم وخوړو تاسو منګه، او وایي چې تا مولا من تباه کوي. نو ښه د بعضې بې غیراتو چې داسې قسمه خبره کړله، دي ووایي اول ولام به غسل وکړئ، او بیا د هغې نه بعد ووایي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دغه نه بعد دا وای، بیا دا وای آمنت بالله وملائکته وکتبه، ایمان مفصل ایمان مجمل، دا دوانه وای. د خپل ایمان فکر وکړه. دا خبره د مسلمان څه نه ښایي چې په ډمتوب کومه پیسه تا ته پته شته. امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي چې کم سړی ګانې بجانې ټنګ ټکور دا کارونه کوي، د دې سړي شهادت به نشي قبلولی، لن تقبل شهادت. کم سړی چې په بازار کې په سرتور سرګرځي، فقهای کرام فرمایي لن تقبل شهادت، د داسې خلکو شهادت به نشي قبلولی. ته به خپله سوچ، دا موږ نه وایي، فقها وایي. فقها چاته وایي چې څوک پیږي په قرآن حدیث، د هغې په معنو پیږي. د ډاکټر صاحب نه ته راته پوښ نه کړي ډاکټر صاحب تا ما دا دوایي ولیکله، ډاکټر صاحب تا ما ته دا کومه دوایي چې ولیکله دا دوایي په دې کې څه شی استعمال دی؟ پودینه ده، زیتون دی، انار دی، شنډۍ ده، څه شی دی؟ پنیر دی، څه پکې استعمال دی؟ دا ته پوښ چېرته چا د اوسه پورې د ډاکټر نه کړل، په خپل زړه لاس کې زما په دې مسله سوچ وکړه. ولې ستا به ډاکټر اعتماد دی، ډاکټر پیږي،
ډاکټر په خپل دا دوايانو جوړې کړي نه دي، خو پیږي چې دا دوايي دې د پاره د دې د پاره. فقيه په خپل باندې الله او رسول نه دی، خو پیږي چې د الله او د رسول د فرمان مقصد دا دی. نو فقها چې مونږ وایي فرمایي هغې دا مطلب ښه فقهای کرام فرمایي چې سرتور سرګرځي هاته خو د سرتور سر یې ډمې پیسو ته به بیا حلاله وي. او فقها څه وایي، صحابه څه وایي چې د دې شهادت به هم نه قبلي. چې کم سړی په بازار کې سرتور سرګرځي، د جماعت خبره پرېږده، د مونځ خبره پرېږده، فقها فرمایي د شهادت به نه قبلي. که زه قاضي یم ما ته په فیصله کې دی څوک شاهد راولي، زه به شهادت نه قبلوم. یا شهادت نه مراد کلمه د شهادت چې دا به هم نشي قبلولی. د الله بندګانو لږ سوچ وکړئ، دا دین ستا د نیا ام نه دی. که دا د مولا نه دی نو ستا د نیام نه دی، او دا د برکتیم نه دی، او دا د شاسوارم نه دی، او دا د منیریم نه دی، او دا د بنیریم نه دی. ٹھیک شو؟ خپل عقیدو فکر وکړئ، خپل مسایلو فکر وکړئ، د الله د دین د اشخاصو تابع کوئ مو، او په داسې خلکو باندې بالکل ځان هم مه پوهوئ. اوس مثال په طور باندې ستاسو څه خلک وایي چې شهسوار خو ډېر بد وکړو، چې هغه دیني منصب پرېښودو، تبلیغي منصب یې پرېښودو، ډمتوب ته واپس لاړ. صاحبه که شهسوار له تا په دغه ډمتوب کې سپورټ ورنکړو، شهسوار سبا بیا دې تبلیغ ته راځي. خو نه خبره خو زما ستا نه ورانه ده. موږ وایي چې پښتانې تباه او برباد کړه. چا الله لایو ټیک ټاک راوتی دی او څوک پکې پرتوګ وباسي، څوک پکې کمیس وباسي. موږ دا خبرې کوو که نه؟ ته ما به دې پوهېږې چې دا ګوري څوک. باچاخیل مولا څه خو فیسبوک نشته د سر، ټیک ټاک خو لرې خبره ده. اې د الله بنده زما څه فیسبوک والله لازم په موبایل کې نشته، په الله په ذات مې دې قسم. ټیک ټاک خو زه سره پیژنم نو اوس وخت کې څه وخت کې مې لیدلی و عام ټیک ټاک موبایل کې راسم اوس یې پیژنم هم نه چې څنګه شي دی، چونکې دا ټینشن دی، ټینشنونه موږ نه ساتو، موږ بل ته ټینشن ورکوو. ښه دا پرتوګ چې وباسي او دنیا خلک یې ګوري، په دې دنیا خلکو کې یو تنې تر قیامته پورې چې دې سړي ته اطمینان په دغه کار کې حاصل دی او تا کتللی ته ګناهګار دا زما فتوا ده، که په دنیا کې نه منې آخرت کې زه وایم دا فتوې به زه ثابتوم. لهذا خبره باندې ځان لږ پوهې که چونچوني بیتیا د ځان نه دې چونچونی جوړ کړی، هلې جي بې حیا ښځه شوه او بې حیایۍ ته سپورټ دی. ولې ګوري؟ یو ته مه ګورئ، یو دا دی نه ګوري، یو دا دی چې تاسو 15 واڼو ونه کوتو دی به په خپله باندې وروسته شي. نه جي ته چې د پلار دا روپۍ دا ام بي راوالي، ام بي ورته وایي که نه، د پلار دا روپو دا ام بي راوالي او ته پې دلته یو په حاشه ښځه وګورې، تا د پلار په روپو کې حراموالی وکړه. نن زموږ خلک حرام او حلال او حرام صرف دې ته وایي چې الله پلانکي د خور حق نیول دی، پلانکي د ترور حق نیول دی، ځمکې یې نیول. یوازې دې ته حلال او حرام نه وایي. تا ذلیل چې د پلار نه پیسې واغستې او لاړې ګیره دې پې وخروله، تا حرام وکړو. تا چې د پلار نه پیسې واغستې ته تللی په یونیورسټۍ کې ناستې اور تا له پلار پیسې درلېږلي چې ته تعلیم کوه، ته په یونیورسټۍ کې په هغې سګرټ او چرس کې تا حرام وکړو. زه ته اوس حرام خیمه. ته چې د پلار نه پیسې والي، ته پې ډمتوب کې فلمونه پې ګورې، ته حرام کې. دې حرامو ته دې چېرته سوچ کړلی که نه؟ یو د خور حق، یو دویم دی وایي ظلم دی، او د ظلم په خلاف باندې علماء کرام ناست دي. جواب یې واورسئ، د ظلم په خلاف باندې علما نه دي ناست. ومن ازلم ممن کذب بآیات الله. یو ظلم دی، یو ازلم دی. ظلم که چېرې ازلم غټ دی، زه د عوامو په زبان کې وایم، داسې نه چې ازلم اسم تبذیل دی، دا قصې نه کومه د علما. ظلم که چېرې ازلم غټ دی، الله وایي ازلم هغه دی چې زما آیاتونه واوري او دې مخ واړی چې یاره جي بس نیشم منلی. ها دې شهسوار ډم پکې ویله دا خبره کړله چې ګیره خو خروم زلونه ای شابسي. دا خبره پیر ذوالفقار احمد نقشبندي رحمت الله تعالی علیه په خپل کتاب کې واقعات کې نصیحتي واقعات داغه په دې کتاب کې لیکل شوی ملاقات شوی. نو هغه ته ویلو وی جی ستا په باره کې دا مشهور دی چې تا عاشق رسولي او ته ګیره خره. هغه ویل جی ها زه عاشق رسول یم، زه ګیره خروم خو د خلکو زلونه نه زخمي کوم، بلیډ په ګیره راکاږم چړه خو په زلې د چا نه راکاږم. او ورته ویل جی ټیک ده، ته ټیک وایې چې ته په مخ باندې چړه راکاږي د چا په زلې نه راکاږي، او ته چې د دې مخ په کم یخته باندې راکاږي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوښو، چې د نبی علیه السلام خوښو ته پې چړه راکاږي لکه ته چې د پیغمبر په سینه چړه راکاږي.
ها صاحب دا مې ته صرف په ده پسې ضمنان وکړه. دی وایي چې په پاکستان کې د ظلم په خلاف علما غلي ناست دي که نه، غټ ظالم خو ته تا ته زه وایم ګیره مه خروه، تا ته زه وایم ډمتوب مه کوه، تا ته زه وایم د پیغمبر په حدیثو پسې ملانډې مه کوه، تا ته زه وایم قرآن ومنه، تا ته زه وایم د علماو عزت کوه، تا ته زه وایم مونځ کوه، ته د دې نه مه خواړی چې دا خو وړې وړې خبرې دي. الله وایي غټ ظلم دا دی. ته د کم ظلم خبرې کې اصل ظلم خو به ته راشه قرآن به کولاو کو مکتبه کې نو برکتې لالا راولي، بنیرې لالا راولي، د منیر شاکر زوی عبدالرحمن لالا راولي، دا ټول لالاګان چې کم پیدا شوي دي دا ټول لالاګان د ځان سره روان که زه به تنې تنها ناست یم، نه تفسیر رالم نه قرآن رالم، په یاد به ډیبیټ دم جوړ که زه جګړم نه. لہذا